یو کس د غلا یو سیز واغسته او د ته ښه پته وه چې دا سیز د غلا دی، نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې دا د دې غل سره د غلا په دې وبال او په ګناه کې څه شو شریک شو. دې حدیث ته سوچ کوه. زمونږ خلک وایي چانس می ووخو، دا سیز خو ډېر ګران دی خو ما ته ډېر ارزان میلاو شو، چانس می ووخو. او د دې نه خبر نه دی چې دا پوره د دې غل سره د غلا په دې وبال او په دې ګناه کې څه وګرځېده شریک وګرځېده. ځکه چې تا کله د غل نه د غلا سیز واغسته نو تا دی غل له سپورټ ورکه، دا تا دله داد ورکه، یو دی په دې خپله ګناه باندې پوخ کو چې هغه ته په معاشره کې داسې خلک میلاویږي چې هغه غلا کوي او بیا په داسې خلکو باندې خرڅوي. یو دی په دې خپل عادت او په دې خپله ګناه باندې څه که پوخ دی که، بل دی وله سپورټ ورکه چې هغه کوم سیز را پټ کو نو هغه په ده باندې بوج دی او غواړي چې دا زر تر زره خرڅ کړي، لږې پیسې دي وي خو هغه ترلاسه کړي، هغه سیز دې تا واغېستو. نو ته یاد ساته چې ته د دې غل سره د غلا په دې وبال او په ګناه کې څه شوې برابر شریک شوې. دا زه نه ویم، دا نبی علیه السلام مبارک فرمایي. ښه که یو ځای کې داسې وي چې دا یقین ستا نه دی چې دا د غلا دی خو غالب ګمان دی حالات او قرینه د سیده چې د هغې نه ستا غالب ګمان راځي چې دا سیز به د غلی، نو بیا یې اغوستل جایز او حلال نه دي. او که نه غالب ګمان دی نه و، حالات او قرینه داسې نه وه چې دا سیز د غلا دی او تا واغېسته، نو ټیک ته بیا یې اغوستل جایز دي. خو که وروسته یې پته ولګېده چې دا سیز د غلا دی او د پلانکي نه راپټ شوی، نو بیا به ته مالک ته واپس کې. که مالک نشته د هغه وارثانو ته به واپس کې، که هغه نشته د چا نه چې دی اغوستی هغه ته یې واپس که او خپلې پیسې ته څه که ترلاسه کا. خو که څوک هم نشته هغه غلم بیا معلوم نه دی او د دې مالک هم معلوم نه دی، نو بیا علماو لیکلي تر دې پورې چې په خپل استعمال کې مه راوله، چرته غریب لیسه کا هغه لی ورکه. دې مسلې ته تاسو سوچ کوئ. ښه دغه شان ځان له د غلا سیز نه د غصب سیز چې چا د چا نه غصب کړی دی راغستی دی په زور یې ترې راشوکولی دی، یا مثلا په زیاتي او په زور زبردستۍ سره د چا نه یو سیز راغستی د چا سره یې زیاتی کړی دی، چا په یو سیز یې قبضه کړی ده او هغه سیز ترې نه ته اخلې او تا ته ښه پته ده چې دا د سیز نه دی، نو بیا دغه شان ګناه کې ته ورسره څه کېږي دا شاملېږي. بله دا مسله وکړه چې یو کس په معاشره کې تا ته معلوم دی چې دا غلا کوي او مسلمانانو ته انسانانو ته نقصان ورکوي، نو په هغه باندې به پرده نه اچې. صحیح شوله که نه؟ که تا په هغه باندې پرده اچوله سره د دې چې تا ښکاره کو نو تا ته نقصان نه و. یو خو داسې که ته د غل غلا ښکاره کړي او خلکو ته ووایې چې غل دا دی او دا دی پلاني سیز دا غلا دی کوي، نو تا ته د هغې نه سخت ضرر او نقصاني چې تاله به د قتل دمکي درکړي یا به درله نور نقصان درکړي، صحیح شوله مالی جاني، نو ټیک شو دا خو بیا تا ته عذر شو. خو چې دا مسله درته نه وي نو دا په تا باندې لازم دی چې دا غل ته معاشرې ته ښکاره کړي او د ده د غلا ښکاره کړي چې دا کس په دې عمل کې څه دی جي دا مبتلا دی، ځکه چې د ده نه دې معاشرې ته نقصان دی او مسلمانانو او انسانانو ته څه دی نقصان دی. دا څو اهم مسایل دي او د دې معاشرې انسانیت ته سخت ضرورت دی، نو که د هغوی سره شریک کوي نو زمونږ او ستاسو دپاره به اجر وي او صدقه جاریه به وي. وصلی الله علی النبی الامین. د ډیرو کسانو دا عادت جوړ شوی، زما په دې سیټ کې د تصویر وګورئ چې هغوی په سجده کې د ځمکې نخپې اوچتوي. دا غلطي اکثریت نوجوانان کوي او دوی دې ته اډو فکر نه کوي چې دې سره زموږ په مانځه باندې څه اثر غورځېږي. نو راځئ چې موږ دا مسله معلومه کړو چې د چا خپې په سجده کې د ځمکې نه اوچتې شي، آیا د ده مونځ وشو او که ونه شو. نو د ټولو نه مخکې په دې خبره ځان پوهه کوي چې په هر رکعت کې 12 سجدې فرض دي. تاسو ویلي په مانځه کې 14 فرض دي، نو یو فرض پکې دا دی چې په هر رکعت کې به 12 سجدې کې. صحیح شوله؟ که چا یو سجده وکړه او یوه ترې پاتې شوه نو دا یاد ساته چې د ده نه فرض پاتې شو او د ده مونځ ونه شو. اوس مسلې ته راشه. که یو کس په ټوله سجده کې 12 خپې اوچتې نیولې وي، یعنې چې د کله نه سجده ولګوله د سجدې نه تر د راپاسېدو پورې 12 خپې د ځمکې نه اوچتې نیولې دي، نو دا یاد ساته چې د فرض ادا نشو، سجدې ونه شوله او مونځ یې خراب شو، دا مونځ به دوباره د سر نه کوي. او که نه په ټوله سجده کې د 12 خپو نه کم از کم یوه ګوته دومره وخت په ځمکه ولګوله څومره وخت کې چې یو کرت سبحان الله ویل شي، نو د فرض ادا شو. د فرض څه شو؟ ادا شو. په ټوله سجده کې د 12 خپو نه کم از کم یوه ګوته دومره وخت په ځمکه ټچ کړله چې څومره وخت کې یو کرت سبحان الله ویل شي، نو فرض یې څه شو؟
ادا شو. خو که د بغیر د عذر نه داسې کړي وي چې یو وخت پې اوچته کړې ده د دې بلې خپې په تلیخې ده یا یې داسې اوچته کړې او یا یې د دې خپې دا نورې ګوتې اوچتې نیولې دي که بغیر د عذر نه داسې کړي نو دا یاد ساته چې دې سره د مونځ مکروهي تحریمي وګرځېده په مانځه کې غټ نقصان راغی او دې څه وګرځېده ګناهګار وګرځېده. او که د عذر د وجې نه داسې کړي چې خپه یا ګوتې د ځمکې نه اوچتې کړي نو بیا هغه بیا عذر دی. په دې مسله به تاسو پوه شوي. بله مسله دا وکړه چې کله دې سجده ولګوله که نه نو نارینه به داسې کوي چې دا د دواړو خپو دا ګوتې چې کومې دي که نه دا پنجه به داسې کوي چې د ګوتو دا سرونه دا قبلې طرف ته راشي. دا حکم د نارینهو دپاره دی. زنانه به څه کوي به دواړه خپې ښي طرف ته وباسي او په ګس ټوټې باندې په ګس سایډ باندې به څه کې کینی به هغوی به جوخته سجیده کوي. د زنانه سجیده به څه دا به جوخته وي چې خېټه د ورانانو سره لاسونه څنګلې د ترخونو سره او دا جوخته سجیده به کوي. او د سړي دپاره سجیده اوچته سجیده ده، کلاو سجیده ده، اوږده سجیده ده. ډېر ځوانان دا څنګلې دا ځایونه چې دي دا به د ورانانو سره لګولي د ناراستۍ سجیدې به کوي یا به دا څنګلې په ځمکه باندې ایښي. صحیح شوله. نه اوږده سجیده به کوي، دا به د ترخونو نه هم جدایي، دا څنګلې به د ځمکې نه هم جدایي، دا ځایونه به د ورانانو نه هم جدایي. صحیح شوله که نه. او اوږده سجیده به کوي. په دې طریقه باندې دا د سړي د سجیدې څه ده دا طریقه ده چې تاسو په دې مسله باندې پوهئ کې دې کې اکثر نوجوانان کوتاهي کوي، غلطي کوي او د ناراستۍ سجدې کوي. د ناراستۍ سجدې ګورئ الله ته خوښې نه دي. د غفلت او د ناراستۍ سجدې ته به چې څوک پې باندې په زور مونځ کوي نو په دې طریقه به سجده نه کوي. ښه صحیح خشوع او خضوع سره به په صحیح طریقه باندې سجده کې نو انشاءالله دا مونځ به د الله په دربار کې قبول وي. مسلمانانو ورونو ته ورسوي چې د هغوی اصلاح پې وشي. زمونږ او ستاسو دپاره به صدقه جاریه وي. وصلی الله علی النبی. ښځه خپل خاوند ته نوم اخیستلی شي که نه؟ یعنی یوه ښځه خپل خاوند ته په نوم سره آواز کوي نو دا د دې دپاره څنګه ده په دې کې څه ګناه شته او که نشته؟ یا یو خاوند خپلې ښځې ته نوم ولي نو دا مسله څنګه ده؟ یوه. دویم یو ملګری تپوس کوي چې د خینې سره لاس میلاوخل څنګه دي؟ یعنی د ښځې د خور سره یا د ورندار سره د رور د ښځې سره لاس میلاوخل څنګه دي؟ هغه سوال کوي چې چونکې د دوی سره خو نکاح نه کیږي، ټیک شول، او نکاح ورسره حرامه ده نو لاس میلاوخل یا د دوی سره خبرې ګپ شپ دا څنګه دی؟ په دې کې څه ګناه شته او که نشته؟ نو ګوره جي اول مسله دی باندې ځان پوه که چې یوه ښځه خپل خاوند ته خپل نوم اخلي او په نوم سره رابلي نو دا د ښځې دپاره مکروه دي، یعنی روا نه دي. ټیک شوله که نه؟ ښځې دپاره مناسب دا دي چې دا خاوند ته داسې نومونه والي چې هغه د عزت او د درناوي نومونه دي. حاجي صاحب ورته ووایي که حج یې کړی، محترم ورته ووایي لکه یا سیدي سردار ورته ووایي. داسې مختلف نومونه چې په هغه په معاشره کې درانه لګي او د عزت او د تعظیم نومونه. نو ښځه به خاوند ته په دغه نومونو سره څه کوي؟ آواز به کوي. په خپل نوم سره به ورته آواز نه کوي. خاوند که ښځې ته نوم اخلي او په نوم سره ورته آواز کوي نو د خاوند دپاره په دې کې څه شرعي ممانعت یا ګناه دا نشته دی. دا مسله خو ختمه شوه. دویمه مسله دا وکړه چې خینې نه ده د ښځې خورو یا دغه شان رندار د رور ښځه د دې سره لاس میلاوخل دا بالکل جایز او روا نه دي. ګوره د هغه ښځو سره ته لاس میلاوخلی شي چې همیشه ستا د هغې سره نکاح کول دا جایز نه وي. ته د هغې د محارمو نه او همیشه د ورسره نکاح حراموي لکه خور ده، مور ده، ترور ده، لور ده، خورزه ده، ټیک شوله که نه، ورېره ده. نو د دې سره چونکې ستا نکاح نه کېږي همیشه نو د دې سره ته لاس میلاوخلی شي، خبرې اترې کولی شي، ګپ شپ لګولی شي. ټیک شوله که نه؟ ښځه چې کومه ده د اورندار چې کومه ده او خینې چې ده نو د دې سره عرضي طور ستا نکاح نه کېږي. عرضي طور که چېرته ښځه مړه شوه نو ته خینې په نکاح اخیستی شوې، که رور مړ شو نو ورندار په نکاح اخیستی شي. د دې وجې نه دوی سره لاس میلاوخل دا به ګناه وي، دا به شرعا ناروا وي، په دې کې به ګناه وي. ټیک شوله؟ بعضې خلک چې کوم دی د خینو سره ګپې شپې لاس میلاوخل ځان له ناسته یا د ورندار سره نو دا بالکل جایز نه دی او شریعت ته دې اجازت نه ورکوي. دا به د دې کس دپاره او د دغه خینې دپاره او د ورندار دپاره به دا به ګناه وي او په دې کې به سخت وبال وي. بله خبره دا ده جي چې په داسې ښځو باندې سلام اچولم ضروري نه دي او که هغوی سلام وکړو نو د جواب ورکولم ضروري نه دي. کومو ښځو سره چې ستا نکاح کېږي او هلته شهوت او د فتنې خطره او یره وي نو بیا به داسې نه کې. هو ته رالې او داسې زنانه ناستې دي چې مطلب خور دې ناسته ده، مور دې ناسته، نو که بیا ورندار ناسته ده ام خیر دی، تا سلام واچو، که هغې واغېست څه خبره نه ده. یې تا باندې سلام واچو، صحیح شوله؟ نو نور کسان هم ناستې دي نو که بیا دې سلام جواب ورکو څه خبره نه ده. خو هسې ځان له
تمام حالاتو کې د دې نه چونکې د فتنې خطره جوړیږي او د فساد خطره، نو دې وجې نه دا بیا سلام کولم جایز دا نه دي. اوس مشرانې ښځې بعضې په دې ګاونډ کې پوخ عمر ښځې چې د هغې نه د فتنې او د شهوت څخه خطره نه وي، نو که هغوی سره سلام کلام وکړی شي یا د هغوی د سلام جواب ورکړی شي، نو په دې کې شرعي څه ګناه نشته. او چې د فتنې او د شهوت او د فساد خطره ترې لږ هم نه وي، نو دا داسې مشرانو بوډیګانو ښځو سره به یې لاس میلاوخل هم ګناه نه ده او شرعاً په دې کې بیا څه ګناه نشته، دا جایز دي. دا ضروري مسلې دي د معاشرې د اصلاح دپاره د ملګرو سره شریکې کوي. وصلی الله علی النبی.